احمد له حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کړی دی چې هغه ارشاد او فرمایل چې یو سړی ځان ته جامې په څه قیمت باندې واخلي او په دغه قیمت کې صرف فقط 1 روپۍ د حرام وي نو تر څو پورې چې دغه جامې دغه انسان په تن باندې وي الله تبارک وتعالى دغه انسان مز نه قبلي دغه انسان عبادت الله تعالی نه قبلوي کومه تاسو په معاشره کې وګورو منګه موز او داس الحمدلله کوو منګه روجیم نیسو ولیکن منګ دې ته نه ګورو چې آیا منګ پر خپل ګېډو کې حلال مال اورا چولې دي او که حرام مال مو چولې دي آیا منګ په خپل دې جسم باندې دغه کپڑا په حرام مال باندې اخستې ده او که په حلال مال باندې واخستې ده بیا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه تیرويش کې او په خپل وګونو کې دننه کړلې او ارشاد فرمایل کچېری دغه حدیث ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نوی اوریدلې نو الله تبارک وتعالى دې دا دواړه وګونه زما کانه کی